د هوایي فایرنګ نه ځان وساتو. زما عزتمندو دا خوشحالي په موږ او تاسو چا راوسته؟ چا راوسته؟ الله راوسته. هغه الله چې کوم الله خوشحالي راوستي شي هغه غم نشي راوستی، یا دغه خوشحالي درته په غم بدلولی نشي، یا دغه عزت کم درکړی دی دا درله په ذلت بدلولی نشي، دا کم بچي درکړي ځان ته ناخستی نشي. زما محترمو یو خاوند د اختر په شپه باندې ستړی ستومانه راغی او ښځې ته ویلې روټۍ راواچوه، وږې شوې یم. ښځه غریبې بره وختله، زما عزتمندو زر به تنور چې کوم دی لمبه به کمه تنور به ولګومه، خاوند دپاره به یو روټۍ پخه کمه. هغه زنانه بره لګیا د روټۍ پخی، خاوند لاندې د روټۍ په انتظار کې ناست دی. زما عزتمندو یو بدبخته هوایي فایرنګ کوي، هغه ګولۍ د هغه زنانه په سر باندې ولګېده، په هغه ځای باندې وفات شول. خاوند لاندې زما عزتمندو د خپلې ښځې په انتظار کې دی او چغې ورته وایي یا ښځې ته دا روټۍ راوړي که نه راوړي؟ زما محترمو هغه خاوند دی چې کله بره راوختو چې ویې کتل هغه ښځه زما عزتمندو وفات شوې ده. یاد ساتئ بغیر د دې خبرې نه چې تا ته پته ده هوایي فایرنګ سره د چا جان اخیستلی کېږي، هوایي فایرنګ سره کم ماشوم کمې زنانه ته نقصان وررسېږي، هوایي فایرنګ سره دغه لوی نقصان پېښېدی شي، دغه خوشحالي په غم باندې بدلېدی شي، د چا په کور کې چې کوم دی مړی کېدی شي. او د دې نه پسم د دې نه باوجود هم څوک هوایي فایرنګ کې قسم په رب العالمین دا قاتل هغه مقتول شو. د قیامت په ورځ به زما عزتمندو هغه مقتول د دې په دې سر کې به زما عزتمندو یختو کې به داسې پنجې اچولي، محمد رسول الله فرمایي داسې به راښکاږي او د الله په حضور کې به پیش کړي یا الله دا قاتل دی، یا الله دا قاتل دی. زما عزتمندو لږ غونته کې په دې خپلو خوشحالو په دې خپل نفس باندې کنټرول راوله، خپله خوشحالي وباسي، د بل په کور کې غم جوړی. نو انشاءالله العزیز کوشش به کوو که نه انشاءالله. تا دا کومه تماچه دا کم پیستول دی اسمان ته مخامخ کړی دی، دغه اسمان د طرف نه پتا دا خوشحالي راغلی ده. وکړه جي وکړه جي وی الله موږ د خوشحالۍ قابل نه یو، تا په موږ خوشحالي راوسته. دا مشین دی هغه الله طرف ته نیولی دی. زما محترمو دا هوایي دا فایرنګ دا ګولۍ روانه وي د دې خپل گردش دی، د دې خپل رفتار دی، دا یو حده پورې رفتار کوي، دا واپسي کوي. زما عزتمندو دا چې څومره لاړه د هغې نه واپس چې کومه په تیزۍ سره دا راځي او د چا په سر کې ورننوځي دا ګرمه ګولۍ، قسم دی که د ماشوم په سر باندې ورغه والله دا ماشوم نه پاتې کېږي، د یو سپین ږیري په سر ورغه دا سپین ږیری نه پاتې کېږي. تا چې کومې ډزې کړي دي د چا کور ران شوی دی، بس دا مجرم امتی د قیامت په ورځ هر څه معاف کېږي، قتل نه معاف کېږي. دا پردی حق تاووالو دا په پردي حق کې راځي، دا خبره ذهن کې کېږدئ. وایي هر څه معاف کېږي پردی حق، خپله درته خپل ژوند څومره محبوب دی او د بل ژوند یې ختم کړو. نو انشاءالله د هوایي فایرنګ نه به پرهیز کوو، انشاءالله پرهیز به کوو، انشاءالله نور خلک به منې کوو. انشاءالله دا خوشحالي الله راوستې ده او دا خوشحالي د چا خوشحالي ده؟ دا د هغه چا خوشحالي ده چې په دې روژه کې یو منټ یو سیکنډ یو ګنټه یو ورځ یو هفته قیمتي کړې ده، تراویح کړي دي، ختمونه کړي دي، اعتکاف یې کړی دی، روژې نیولې دي، د هغې اختر دی. زما عزتمندو د هغې اختر نه دی که د اختر په ورځ باندې دغه سړی دغه نارینه دغه زنانه چې هغې یو روژه نه ده نیولې، یې نیولې ده کلی نیولې ده کلی نه ده نیولې، تراویح نه دي کړي، ختمونه نه دي کړي، اعتکاف یې نه دی کړی، الله یې نه دی راضي کړی، په دې روژه کې وخت یې زما عزتمندو قیمتي کلی نه دی. قسم په رب العالمین د 4 لکه روپو جوړه دی واچوي، 1 کروڑ روپو کې دي زما عزتمندو په 1 کروڑ روپو ګاډي کې دی. دا د اختر مونځ دپاره راشي، دا فضل دی. دغه خلک به وګورئ الله رب العزت به دغې خلکو ته چې چا په دې روژه کې الله راضي کړی وي الله پاک به د زړه خوشحالي ورنصیبه کړي. هېڅ څه به هم ورسره نه وي، په کور کې به ناست دي زړه خوشحالي. اوس تا سره کربونه دي اربونه دي کروړونه دي او د زړه چین در سره نشته، سکون در سره نشته، خوشحالي در سره نشته، څه پکې څه به پې وکړو؟ نو انشاءالله العزیز توبه به وباسو په دې نن شپه کې، په دې نن ورځ کې به الله ته جاړو انشاءالله، الله ته به په کریکو جاړو انشاءالله، د چا د قصد به الله ته جاړو. زما عزتمندو زموږ بیړه پې پار کېږي په 1-2 اوښکو د سترګو نه ویستلو سره، ویستل پکار دي که